شروع کوم په نامه دغه لایزال شهنشاه د چا په یو کونډ کې چې د کل کائنات کې د کېدو اختیار دی کتونکو ولاړ عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې ندیم صاحب را سره ولاړ دی کوم چې ایشین چیمپئن دی د هیمر تھرو هغې نه به د دغې مقابلو باره کې څه تپوسونه کوو ندیم صاحب لومړنی خو ستاسو شکریا ادا کوو چې وخت هم راکړو. مهرباني جناب. بسم الله الرحمن الرحیم. مهرباني ستاسو ډېره چې ستاسو دا کوریج دی فیمیل له ورکړه ځکه چې زموږ په ملک او خاص کر په چارسه کې بیا دا سپورټس اکټیویټیز کمی بیا د فیمیل ډېرې کمی نو اول خو ستاسو ډېره مهرباني جي چې تاسو دلته رالی او دا ښکلي ایونټ هم کور کړو. څه وایې ندیم صاحب زمونږ زنانه چې کومې دي هغې کې ټیلنټ خو شته خو هغوی ته هغه مواقع فراهم نه دي څه وایې په دې هکله؟ او تاسو بالکل ټیک وایې څه خو زموږ معاشره هم داسې را څه بل په صوبه سرحد کې بیا په چارسه کې د سطر او د پردې د هغې د وجې چې نو فیمیل ته اجازت نه میلاویږي او نور خو پکې ډېر ټیلنټ دی دا دې تاسو ولیدل د پاکستان ریکارډ هم دی او زموږ د یو زنانه په نوم دی نو بس الله دې وکړي چې دوی له اپورچونټي داسې راشي چې دوی په دې کې چې لږ مخکې لاړې شي نور په دې کې د ټیلنټ څه کمی نشته د نور ملکونو په نسبت باندې. کمی کوم ځای کې تاسو ته ښکاري چې زموږ پښتنه پیغله هغه دغه میدان ته نه راوځي؟ نو بس د هغې خو غټه وجه چې د کور د پابندیانې ده خو د هغې نه علاوه لکه عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس په غونډه چارسده کې یو کمپلیکس دی که نه اوس د تنګي یو جینۍ ده هغه به د تنګي نه به را روانېږي دلته ټریننګ له نو زموږ مشران له پکار دي چې په تنګي کې د دوی لپاره دغه شان د فیسیلیټیز وي نو هله به چې نو سپورټس مخ په ترقۍ رواني او ګینې داسې به لکه بیا به ډېره ګراني که نه چې یو سپورټس کمپلیکس دی د هغې د لرې لرې جینکې دي د تنګي نه چې دوی د پورې راځي نو تقریبا د ګنټې مزل بل د کور نه اجازت پکار دا دی چې دوی په دغې سکولونو کې داسې انتظام وشي چې دوی هملته خپل ټریننګ کولی شي نو د دوی لپاره به دغه ډېر اسانه وي. ندیم صاحب زمونږ د مختلفو سکولونو ماشومان راغلي وي یقینا چې ډېرې ښې مقابلې پکې وشوې که هغه اره سکواش دی بیډمنټن دی یا رسکشي ده یا منډې دي دغه مقابلې وشوې خو زمونږ سکول سیسټم چې کوم دی په سکول کې دوی ته دغه کوټ اویلیبل نه دی هغوی ته ګراوند اویلیبل نه دی نو دغه هم یو مسله کیدی شي. او جی بالکل ما خو تاسو ته ووایي که نه چې لکه د ګراوند خو غټه مسله ده د ګراوند اکوپمنټ لکه موږ سره په دې غونډه ضلع چارسه کې جولن به خبر وکړو جولن شروع دی نو یو جولن به وي نو چې یو جولن وي نو په هغې باندې د ماشومان اوس چې تنګي یو جینۍ ما تاسو ته بار بار وایم یو راځي دلته ټریننګ کوي نو په هفته کې خامخا د دوی 15 ورځې یا 6 ورځې هم په دې اکوپمنټ باندې ترو پکاري چې دا هم په دې جولن باندې په مزه لکه نو بس اکوپمنټ پکار دی ګراوند پکار دی او دغه شانتي بس زموږ حکومت له پکار دی چې د دوی سرپرستی وکړي دوی له جابس پکار دی بغیر د جابس نه جي چې جابس چاله نه ورکړی شوی نو ډېره ګرانه ده د کور په ډایټ ضروري دی د دوی دا یو بوټ چې نو په 100,000 روپۍ دی د دې سپیسیفیک چې کوم بوټ دی د جولن سپایکس چې څه ته وایي نو دغه هم ضروري دی نو دغه خو مونږ په زموږ غریبانان خلک یو دغه په دې نه کېږي دغه چې ګورنمنټ تر څو پورې سرپرستي نه کړې نو ډېره به ګرانې. ندیم صاحب تاسو په انټرنیشنل لیول باندې ګیمونه کړي دي زموږ دغه پښتون پلار ته دغه پښتون مور ته د خپلې بچې په هکله باندې څه پیغام ورکوي چې هغوی دغه ګراوند ته راشي؟ بس دې پښتنو ته خو به پیغام دغه ورکړو چې تاسو دوی له چې نو اجازت ورکوئ دا یو ډېر سیف ځای دی تاسو وګورئ تو راتاو دلته دغه شانتې دلته هغه اکټیویټیز کیږي چې کوم د سپورټس سره ریلیټډ دي تاسو اجازت ورکړئ چې دوی روزي او د دوی کې چې کوم ټیلنټ پټ دی چې هغه موږ بار روباسو به د دوی لپاره دغه میسج دی زما. ډېره مننه کوو ګرانو کتونکو یقینا چې په کم ملکونو کې زنانه نارینهو سره څنګ په څنګ نه وي او یو شانتې هغوی سره پرمختګ کوشش ونه شي نو هغه ملکونه ترقي نه کوي. زموږ هم تاسو ته پیغام وي. عثمان محمود جان عمر دی له راکړې اجازت د لوی الله په امان.